أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ندرس کی إن شاء الله العزيز सूरत तौबा पारा नंबर 11 रुको नंबर 12 आयत नंबर 84 94 95 96 درې آیتونه چې نو هغه به لیکيږي د وخت کې نو هغه سورت یو لسمه سپاره د الله جل جلاله فضل کرم سره ختم شونه کم کمه کوتای شي الله رب العزت دی هغه معاف کی اوس دې زینت نه هغه یو لسمه سپاره شروع کیږي الله جل جلاله دې دا په خیر عافیت سره چې نو هغه اختتام ته ورسي دې کې څومره هم د الله طرف نه چې نو هغه احکامات دي الله دې موږ ته په هغه باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي او څومره منهیات دي دا غینه دی الله پاک زموږه حفاظت وکړي او سوره به کې نو هغه عبرتونه دي نو الله دې موږ ته دا غینه عبرت اخیستل چې نو توفیق راکړي منافقانو قصه چې نو هغه روانه نو منافقان کوم چې منافقانو عذر کړو دا غي دوه قسمه ولو یو قسم منافقان هغه ولو چې دا غي مخکې عذر وکړلو د تللو نه مخکې نو هغه بهانه او عذر وکړلو نو حضور علیه الصلاۃ والسلام دا غي له اجازه ورکو الله رب العزت وی عف الله عنك الله چې تا معافي وکي لما اذنت لهم تاول دل جنانو هغه اجازه ورکو رخصت چې نو هغه دی ول ورکونه دویم قسم منافقان چې نو هغه ولو چې دې نو هغه د حضور علیه الصلاۃ والسلام نه اجازه هم ورغوښتو باندې چې نو هغه هم ورکړل دی داوی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام الیاذ بالله او داغه مرګري دوی د رومیانو په مقابله باندې سي نو دوی داغوی نه واپس چې نو هغه بچ کېدل د دوی نشته نو چې کله د غنښت نو د دوی نه د موچیا نو هغه بهانه و تصل کو اجازه چې نو هغه د سره غواړو نو دا قسم دویم چې نو ادا کیږي نو دې کې وس دغه دویم قسم منافقانو چې نو هغه تذکرہ کیږي کېدل څه الله رب العزت چې نو هغه پیغمبر کله الته ورسېدلو نو الله پاک چې نو هغه نقشه الټه کړله د رومیانو داغوی د بادشاه هرقل داغوی پرړه کې الله پاک رو واچولو سره چې نو اسباب سره د طاقت سره د ډیر چې نو هغه پوجو الله داغوی پرړه کې رو واچولو نو هرقل بادشاه خپل اهم کمانډران چې نو هغه راغون کولو او داغوی سره چې نو خبر وکړه هغه په دې مطمئن کولو چې زموږ مقابله ل چې د سوک را روان دي نو د الله پیغمبر دی او تاسو ته خپه ده چې د الله د پیغمبر مقابله هیڅوک هم نشي کولای نو کچرته مونږ د الله د پیغمبر په مقابله کې اوتلو نو مونږ به پاتې نشو مونږ به نسو نابوده شو شکست نو هغه به خورو خو خبره ده هر کمانډر د خپل ماتحت کسان داغه مطمئن کې او واپس د شي جنگ دی نه کې سوق بلګ یسار شو لو بیا بزان له بانه جوړه کو واپس مشم حضور علیه الصلاۃ والسلام چې کله ورسېدو سره د صحابه چې نو هغه غزوه د تبوک مقام ته نو په هغه وخت کې دوی چې نو لږ سر شول او بیا د اقزې نه واپس شول نو دوی چې کله واپس لاړل بیا د حضور علیه الصلاۃ والسلام واپس شو نو چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام واپس راتللو نو لارې کې د آیاتونه نازل شول یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم تاسو چې کله واپس لاړ شئ نو دوی به بیا تاسو ته عذرونه او بهانې چې نو هغه بکئ او دا خبره بکئ چې مونږ د قشانتي نو هغه عذر و دا خو چرته به هم تاسو د دوی عذر چې نو هغه به نه قبلوي قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم تاسو عذرونه ما بیانوي مونږ تاسو عذر باندې یقین چې نو هغه نه کوو وجه قد نبأنا الله من اخباركم
تاسو چې په وړه کې کم نفاق ولو دا هغه نفاق الله رب العزت چې نو هغه موږ ته ښودلی دی. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده. تاسو اوس د دې نه نو هغه توبه وباسئ، اعمال صالحه اختیار کړئ، ایمان چې نو هغه راوړئ الله ته الله رسول ته خپل ایمان چې نو هغه وښیئ. نو که تاسو داسې وکړلو ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده، بیا به تاسو واپس کړی شئ الله طرف ته چې هغه چې نو هغه په پټو او په ښکاره ټولو باندې چې نو هغه پوه دی. فینبئکم بما کنتم تعملون، نو هغه به تاسو ته خبر درکړي هغه چې کم تاسو منافقت کولو. سیحلفون بالله لکم اذا انقلبتم الیهم لتعرضوا عنهم. نو اوس دې آیات متعلق چې نو هغه لیکلی دی شان نزول کې، یو روایت کې چې نو هغه یو شان نزول کې دا لیکلی دی چې دا د عبدالله ابن ابی ابن سلول په باره کې نازل شو، او دویم چې نو هغه لیکلی دی وایي دا د جاد بن قیس او دغه شان د هغه د اتیا تنه چې نو څه د پاسه اتیا تنه منافقان ول کوم چې دغه خبره کړو کوم چې اوس مونږ وویلو چې حضور علیه صلات وسلام دا واپس نشي راتلی. نو دوی باره کې دا آیات نازل شو، دوی به ستاسو د قسمونه خوري په الله باندې، دوی به قسم چې نو هغه کوي حضور علیه صلات وسلام ته. نو بعضې حضرات وایي چې دلته خو لکم ضمیر د جمع دپاره دی، نو چې کله کوم ضمیر د جمع دپاره دی نو دا د حضور چې نو د عظمت دپاره چې نو د جمع راوړی، لکه مونږ چاته وایي تو او تاسو، نو دا تاسو مونږ د ادب او د عظمت ټب کې چې نو استعمالو. او یا دا چې سیحلفون بالله لکم، دا کوم ضمیر د حضور علیه صلات وسلام او مسلمانان، دوی به مسلمانانو ته هم خپله بانه کوي او تاسو ته به هم کوي کله چې تاسو واپس شئ لتعرضوا عنهم، د دې دپاره چې تاسو د دوی نه مخ واړوئ. فاعرضوا عنهم انهم رجس، الله د دوی نه مخ واړوئ، دا یو ګندګي او پلیتي ده، د دوی چې نو هغه باطن پلیت دی. ومأواهم جهنم، او د دوی ځای چې نو هغه جهنم دی. دوی سره چې نو هغه تاسو د دوی نه مخ واړوئ، اعراض دی وکړئ. دلته اعراض دا په معنی چې نو هغه د معافی سره نه دی، یعنی د دوی خبرې ته د سره اړو دیهان چې نو هغه مکوئ. مونږ وایو دله چې نو د سره توجه مو ورکوه، نو دله د سره چې نو دوی له توجه تاسو مو ورکوئ، دوی نه چې نو هغه مخ واړوئ. جزاء بما كانوا یکسبون، دا بدله د هغې کارونو د هغې بد کارونو چې کوم به دوی کولو. یحلفون لکم لترضوا عنهم، نو دوی اوس بیا د قضیې کې نو هغه نفاق په اړه کې دی، که چېرته منافقت په اړه کې نه وي نو په کار دا دی چې دوی الله خوشحاله کړی، توبه چې نو هغې الله ته وباسلی، ځکه کمې او کوتاهي چې نو هغې د ګناه کمه کړې ده نو هغې خو د الله په حق کې کړي. نو چې کله د الله په حق کې وکړه نفاق چې نو هغې اختیار کو، نو د دغې نفاق خو په کار ده چې دوی الله ته توبه وباسلی، دوی د الله په ځای چې نو هغه حق شانتې بیا مخلوق ته لګیا دي. یحلفون لکم لترضوا عنهم، دوی قسمونه خوري تاسو ته چې تاسو د دوی نه راضي شئ. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى، نو که تاسو د دوی نه راضي شئ نو څه، ځکه چې الله رب العزت راضي نه وي نو د مخلوق باندې خو کار نه کېږي. نو چې الله پاک راضي نه الله اجازت نه ورکړی نو د الله پیغمبر خو د هغې پورې د رضامندتیا اعلان نشي کولی. نو دوی تاسو راضي کوي، ستاسو د راضي کولو په ځای خو په کار ده چې دوی الله راضي کړی، دوی د الله سره چې نو خپله معامله هغه درست کړی او برابر کړی. نو دې کې د لوی تعلیم او عبرت شلو چې خپل عمل الله ته ښودل پکار دی. بعضې کله ته مونږ ډېر عمل داسې کوو مړه خلک به سوی او خلک به بیا دا وي او خلک به داسې کوي، خلک د خپل کار کوي. زو خپل معامله خپل لین چې نو هغه د الله سره سړی برابر کی، الله ستاسو سره چې نو هغه زما دا تعلق دی، زما چې نو هغه دا نفرت دی، زما چې نو هغه دا معامله ده، زما دا کار دی، دا څه چې زه کوم دا خو محض الله پاک از استاد د رضا دپاره چې نو هغه کوم، ته به زمانه چې نو هغه راضي شي. باقي چې نو هغه خلک مخلوق نه رضا کېږي او نه مخلوق چې نو هغه قلاریږي. نو ځکه الله وایي فإن ترضوا عنهم، که تاسو مخلوق راضي هم کې دوی تاسو، خو الله دې نو هغه د دوی نه راضي نه دی. عن القوم الفاسقین، ځکه دا قوم نافرمانه دی. نو دویم عبرت پکې لوی دا شولو چې د کومې پورې سړی نافرماني کوي هغه پورې د دې انسان الله پاک چې دی نو هغه راضي کېدی نشي. ګورئ نه چې نو هغه ځان له دوکه نه دي ورکول پکار چې نه زما خدا دی او څوک وایي زما زړه سپین دی او څوک وایي زما زړه ګبین دی او څوک سوی او څوک سوی، دا قصې کوي. نه نه نه، تر څو چې تا خپل ظاهر او باطن د الله د حکم او الله د پیغمبر د طریقې مطابق نه جوړ کړی، الله هغې پورې چا نه چې نو هغه نه راضي کېږي. لکه فسق چې نو هغه فاسق ته ویلی، او فسق ویلی کېږي خروج عن طاعت الله تعالی،
د الله او د الله د رسول د اطاعت نه وتل دې ته چې نو هغه فسق ویلی کوي. او الله وایي فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الله چې نو هغه د قوم فاسق نه چې نو هغه راضي کېږي نه، نو د خپل ګناه نه خپل فسق نه چې نو هغه توبه وباسه. دې وجې نه ویلی کېږي توبې حکم دا دی چې توبه فی الفور چې نو هغه ادا کړی شي. ډایرکټ څنګه ګناه صادر شو دقه شان دی بس چې نو هغه توبه صادر شي، دقه شان سره چې نو هغه توبه وباسي. الله دې عمل کول توفیق راکړي. یعتذرون دی چې نو هغه عذرونه کوي الیکم تاسو ته اذا رجعتم کله چې تاسو واپس راشئ الیهم دوی ته. قولوا ووایه ورته پیغمبره لا تعتذروا عذر مه کوئ، عذر مه بیانوئ. لن نؤمن لکم مونږ هېڅکله یقین نه کوو په تاسو. قد نبأنا الله مونږ ته ښودلې دي خبر راکړی الله پاک من اخبارکم ستاسو د خبر ستاسو د حالات نه. وسیر الله او وبګوري الله عملکم ستاسو عمل ورسوله او داغه رسول. ثم تردون بیا به تاسو واپس کړی شئ الى عالم الغیب والشهادت د الله طرف ته چې هغه پوه دی په پټو او په ښکاره. فینبئکم نو پس هغه به وښیي تاسو ته خبر به درکړي تاسو ته بما په هغه څه کنتم تعملون چې تاسو به کول. سيحلفون ډیر زر ده چې دوی به قسمونه خوري بالله په الله لکم تاسو ته وړاندې ستاسو ته. اذا انقلبتم کله چې تاسو واپس راشئ دوی ته الیهم دوی طرف ته لتعرضوا عنهم چې تاسو مخ واړوئ له دوی نه. فاعرضوا عنهم نو پس مخ واړوئ د دوی نه. انهم بېشکه دوی رجسون ګندګي ده. ومأواهم او د دوی ټکانه ځای جهنم دوزخ دی. جزاء بما كانوا يكسبون دا بدله د هغې کارونو چې دوی به کول. یحلفون لکم دوی به قسمونه خوري تاسو ته لترضوا عنهم چې تاسو راضي شئ د دوی نه. فإن ترضوا عنهم پس که چېرې تاسو راضي شولی د دوی نه فإن الله نو بېشکه الله پاکو لا یرضا نه راضي کېږي عن القوم الفاسقین د هغې قوم نه چې هغه نافرمانه وي.